کور دا د یوې قبیلې نوم دی. په دې کې یو مشهور ډاکو هغه خپل قصه بیانوي چې زه د خپلو ملګرو سره په یو ډلې سره روان وم او په لار کې په یو ځای کې کېناستو نو هلته ما ولیدل چې د کجورو 3 ونې دي او په 3 کې 2 ونې چې دي دا بالکل شنې دي، میوه یې نیولې ده، او دا یوه ونه چې ده دا بالکل وچه ده، او یوه مرغۍ ده بیا ځي راځي او د دغې ونې نه کجورې شوکوي، بیا دغه کجوره په مخوږه کې وړي او د وچې ونې ته ځي. نو چې کله موږ دا منظر ولیدو نو ډېر زیات حیرانه شو. وایي زما په زړه کې خیال راغی چې د مرغۍ خو 10 پیرې وکړو چې دا د دې ونې نه کجورې شوکوي او په مخوږه کې وړي او د وچې ونې ته ځي، دا څه وجه ده، دا چېرته وړي؟ نو په زړه کې مې خیال راغی چې زه ور وخېږم او د دې مرغۍ دا کم احوال چې دی دا معلوم کړم چې دا په دې کجورو باندې څه کوي. و چې زه کله ور وختلم او ومې لیدل نو هلته په ونه کې بره یو ړوند مار و، د هغې په خوله کې یوه کجوره پرته وه. دغه مرغۍ د دې ونې نه تازه کجوره شوکوي او وړي دغه مار له په خوله کې اچوي. نو چې کله ما دا منظر ولیدو ډېر زیات حیرانه شوم، عبرت راته حاصل شو، ډېر زیات په جړا باندې شوم او ومې ژړل ډېر زیات و. او بیا مې دا وویل چې یا الله هغه مار چې د هغې د وجلو حکم ستا پیغمبر علیه صلات وسلام کړی دی، هغه مار چې د انسانانو دشمن دی او نبی علیه صلات وسلام د هغې د وجلو حکم کړی دی چې انسانان هغه وویني نو مخې سره یې وجني، خو هغه چې هغې د رزق بل څه ذریعه نشته او تو د دې مرغۍ په ذریعې سره دا مرغۍ تا د دې لپاره مقرر کړې ده او تو د دې مرغۍ په ذریعې سره دې د رزق ورکې، او زه ما سره توحید اقرار کړی دی او زه ځان ته مسلمان ویم او زه بیا هم خلک لوټ کوم او د خلکو نه غلاګانې کوم او د خلکو نه شوکې کومه. نو په زړه کې مې دا خبره راله چې زه توبه وباسمه. وایي ما خپله توره راوویستله او هغه مې ماته کړله او په زړه کې مې دا خبره راله چې یالله ته دغې مار له د دې مرغۍ په ذریعې سره رزق ورکې نو ته ما له رزق نشي راکولی. وایي توره مې ماته کړله او د حقو او د زړه نه مې توبه وویستله. نو چې کله را روان شومه نو په لاره کې زما هغه ملګري ووایي هغوی ما نه د خپل کیفیت تفوس وکړو. نو ما ورته ټوله قصه وکړله چې ما دغه شان یو مرغۍ ولیدله چې هغې یو ړوند مار له کجوره وړله په خوله کې ورله ورکوله، نو هغوی هم ډېر زیات دغه شو، دا ډېر زیات هیبت پرې راغی او دغه شان هغوی هم توبه وویستله چې موږ هم د نن نه پس توبه ده او موږ الله تعالی سره روغه وکړه. نو د دې 3 ونو په وینا سره وایي موږ ټول ملګري چې وو تورې ماتې کړلې او وایي د حج بیت الله دپاره موږ نیت وکړو چې ځو چې وسو حج وکړو. وایي احرام هم وتړو روان شو. چې کله روان شو نو یو څو ورځې مزل هم وکړو، یو کلي ته ورسېدو. نو چې یو کلي ته ورسېدو په لاره کې یو بوډۍ ښځه هغه زموږ سره میلاو شوه او زموږ نه زما د نوم تپوس وکړو چې په تاسو کې پلانکې څوک شته د کورد قبیلې. نو وایي خلکو ورته زما طرف ته اشاره وکړه چې او دا کس چې دی دا د کورد قبیلې دی. نو وایي هغه بوډۍ راله او هغې سره په غوټه کې څه کپړې وغیره وې هغه یې ماله راکړئ او ما ته دا وویل چې زما زوی دا بله شپه باندې مړ شوی دی، دا د هغې جامې دي هغه پریښي دي، دا زما د زوی جامې وي، زما زوی وفات شوی دی، دا جامې د هغې نه پاتې شوي دي او زما زړه کې دا خبره راځي چې زه چاله ورکړم. 3 ورځو نه زه په دې خبره باندې سوچ کومه. خو بله شپه پیغمبر علیه صلات وسلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماله په خوب کې راغی او وی ویلو چې دا جامې ته د کورد قبیلې پلانکې سړی چې په دې ځای باندې به تېرېږي چې کله هغه دلته راشي نو ته به هغې ته دا کپړې ورکړي. د شاته 3 ورځو نه دا خوب وینم چې پیغمبر علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې د کورد قبیلې به یو ځوان او یو نوجوان احرام به تړلی په لاره باندې به تېرېږي، ته به دا کپړې هغې له ورکړي. نو دا زما د زوی کپړې دي او دغه شان دا تواله نبی علیه صلات وسلام ما ته دا راکړي چې دا دې له ورکه. دا هغه نوجوانانو چې دي د حق د زړه نه توبه وویستله، چې کوم یو انسان د زړه نه توبه وباسي الله رب العزت د دې انسان په توبې باندې ډېر زیات خوشحالیږي.
او الله رب العزت چې یو کسو ننن مې ګناهونه وي په یو انسان کې یو پیره دی الله تعالی ته توبه وباسي الله رب العزت په د انسان ټول ګناهونه معاف کړي الله رب العزت د انسان طرف ته متوجه کیږي په دې وجه باندې فرمایي الله رب العزت چې قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت ته ووایه چې کم یو انسان په خپل ځان باندې ظلم کړی دی د ګناهونو په وجه باندې ګناهونه کړي دي نو دې انسانانو ته ووایه چې لا تقنطوا من رحمة الله د الله تعالی د رحمت نه مه ناامیده کیږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله تعالی به تاسو ته ټول ګناهونه دا معاف کړي نو په دې وجه باندې په هر حالات کې الله تعالی ته توبه ویستل پکار دي دا نو چې انسان وایي چې زما ډیره زیاته غټه ګناه کړې ده پته نه لګي چې زما توبه به معاف شي او که نه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کل بني آدم خطاون هر یو انسان هر یو بني آدم دا چې دی دا خطاکار دی قصوروار دی ګناهګار دی وخیر الخطائین التوابون نبی علیه صلات وسلام فرمایي بهترین انسان هغه دی چې دی توبه وباسي نو بهترین انسان هغه دی ګناه دا خو د هر یو انسان نه کېږي کوتاهي کېږي د انسان نه خو بهترین انسان هغه دی چې د توبه وویستله نو په دې وجه باندې موږ او تاسو له پکار دي چې شاته کم ګناهونه شوي دي زمونږه د هغې نه کلک عزم وکړو چې نن نه پس به انشاءالله تعالی چې د آینده دپاره به موږ داسې قسمه ګناهونه نه کوو او آینده دپاره به موږ داسې قسمه ګناهونو نه ځان ساتو او هر قسم ګناهونه چې څونه زمونږ شوي الله رب العزت ته دغه ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي او الله رب العزت ته موږ له دې خبرې توفیق راکړي چې موږ هر وخت الله تعالی طرف ته متوجه یو